کتون کلب خان شیرپوی ما خبره ترې کوو په ان 24 باندې چې کومه انتخابي ټاکره روانه ده د ټولو مخکې دغه وایم چې دغه انتخابي ټاکره د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په پټو سترګو باندې ګټلې ده. اوس تاسو به وایئ چې څنګه یې ګټلې ده، نو د هغې په تناظر کې به خبرې ترې کوو. همیشه په دې حلقه باندې د جمعیت علما اسلام او د عوامي نېشنل پارټۍ یو بل ته مد مقابله پاتې شوي دي او په 2000 په 2500 وټونو باندې دوی د یو بل نه ګټلې ده. په دې ټول ارڅ باندې به تفصیل اچو. چونکې په تیر انتخاباتو کې پی ټی آی ګټلې وه، نو پی ټی آی سراج الحق صاحب بایللې وه، آفتاب شربو بایللې وه، اسفندیار ولی خان بایللې وه، مولانا پلرحمان بایللې وه، محمود خان چکزی بایللې وه. نو هغه هر چاته پته وه چې هغه یو سلیکشن شوی و، داسې کسانو پکې ګټلې وه چې هغوی کونسلري خطرې نه وه ګټلې. نو هغه یو اوا وه څنګه چې ټول 4 کاله دغه چغې وویل شي چې هغه سلیکشن و، نه چې هغه الیکشن و. بیا د هغې نه پس انتخابي ټاکنې وشولې، څه ځای کې مسلم لیګونه وګټلې او څه ځای کې چې کوم دی پی ټي آی وګټلې. اوس به موږ د هغه ځای پورې وګورو چې کله بلدیاتي انتخاباتو نو دلته کې جمعیت علما اسلام 78000 ووټ واغسته، څه د پاسه تحصیل ناظمې دغه شانتې شب قدر یې وګټه. ولې وګټو؟ چې د دغې پی ټي آی د حکومت نه خلکه ویزاره شو، د ګرانۍ بنیاد یې ښودلو او په دې ملک کې لا قانونیت له وده ورکړې وه او د انصاف بولباله ختمه شوې وه او هر طرف ته چې کوم دی نو صرف درنې وي، جنګ جګړې وي، خلک پیش وو، هغه خلک چې هغوی سره وو او ګراني انتخاب ته ورسېدله، خلکو په نورو پاټو باندې اعتماد وکړو. بیا په پنجاب کې انتخاباتو شو، 15 حلقې وي پی ټي آی وګټلې. یو غلطي هلته کې وشوله چې کومې لوټې وي مسلم لیګونو هغوی له ټکټونه ورکړل. دویمه دا چې پی ډي ایم څنګه راغی او هغوی ته هغه ګند حکومت پاتې شوی و، نو هغې کې ګراني زیاته شوله، نو د خلکو ذهنونه خو هغه شانتې جوړ شوي، نو ویره د هغوی نه خو دوی زیاته ګراني کړله. نو د خلکو د هغې په تناظر کې خو هم اوټ ورکړه چې تیل یې ګران کړه، دی یې ګران کړه، دی یې ګران کړه، چونکې هغوی بار بار ووي چې IMF سره معاهده کړې وه خو نه هم ګران و، له ملک هم د دیوالیتوب نه بچ کړه. دا ټولې خبرې مخې ته رالي. خو د 400 په 24 باندې خبره ترې کوو چې دا یو پیره چې کم دی فضل خان دغه تیر ګټلې وه پی ټي آی والا، او دا همیشه یا ان پی ګټلې ده او یا چې کم دی جمعیت علما اسلام ګټلې ده. اوس د څنګه وایم چې دا د ایمل ولی خان ګټه ده. یو خو په تحصیل ناظمه کې 78000 ووټ واغسته، بل د پی ډي ایم مشر مولانا پلرحمان دی. اصل کې دا مقابله د پی ټي آی چې کومه ده د جمعیت علما اسلام سره ده، د دې نورو پاټو سره نه ده. او خریب چې کوم دی په دې حکومت کې خو نن پی ډي ایم راغلی دی یا د دې حکومت تخته یې الټه کړې ده، نو دا مولانا پلرحمان کوششونه پکې ډېر او د هغه مشري پکې ډېره وه. بله خبره دا وه چې نن خو په پنجاب کې جلسه وي، خو په میاوالی کې جلسه وي، خو په کراچۍ کې جلسه وي، نو ډیزل او مولانا فضلو تاسو به اورېدلی وي، صرف هغه خبرې کېږي. نو خو چېرې دا القبیلي، نو دا د مولیانو شکست دی او بیا د مولیانو یو ډېر لوی منافقت دی چې هغوی ووټ وانه چو، یا کمپین ونه که، یا چې کوم دی نو دا خپل حلقه یې ونه ګټله یا دا مقابله ونه ګټله. نو دې سره په دې علاقه باندې د علماو خپل یو ووټ بینک بیلنس دی. ورسره دلته کې د عوامي نېشنل پارټۍ 53000 55000 دا همیشه په هر انتخاباتو کې دوی د ووټونه اخیستي دي، دا د دوی چې کوم دی خپل ووټ بینک بیلنس دی. نو په دې لحاظ سره چې کوم دی په لومبني ځل په 13 اوا کې چې کومه اوا وه او کومه طریقه باندې خلک پاس کېدل، نو هغې کې صرف 83000 څه د پاسه ووټ پول شوي چې فضل خان اخیستي وي، هغه پکې قومي اسمبلۍ ته رسېدلی. دا حلقه د 1970 نه شروع شوې ده چې دا ان18 باندې به یادېده 1970 کې. په دغه ټیم کې عبدالولي خان عبدالولي خان د عوامي نېشنل پارټۍ مشر چې کوم دی 35220 ووټونه اخیستي او مولانا عبدالبری جان نه یې دا حلقه په لومبني ځل په 1970 کې ګټلې وه. په 1977 کې دا انیپور نوم دی له ورکړی شو او دغه وخت کې بیګم نسیم ولی خان په دې حلقې نه کامیابه شوې وه او د پاکستان پیپل پارټۍ عبدالرحمن خان مقابله کې 48653 ووټ اخیستي وو. په 1985 کې انیپور ضلع چې په دې باندې نثار محمد خان د میا اجمل شاه په مقابله کې 22400
ووټ اخیستی په دغه ټیم کې ډېر کم ووټ اخیستی شوي خو نثار خان دا حلقه ګټلې وه او هغه کامیاب شوی و 1988 کې په عام انتخاباتو کې چې دې ته NA5 نوم ورکړی شو یو وارې بیا د ANP مشر خان عبدالولي خان 63195 ووټونو سره دغه حلقه وګټله او د جمعیت علما اسلام احسان الله له یې شکست ورکړو NA5 دغه مقابله وشوله او ویې ګټله 1990 کې د یو مقامی مسجد امام مولانا حسن جان صاحب شهید کم چې د شیخ صاحب سر بابا دی او په پیښور کې هغه بیا شهید کړی شو نو په دغه ټیم کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر خان عبدالولي خان ته 66452 ووټونه واغستل په 10000 شکست ورکړو او د هغې نه پس چې کوم دی خان عبدالولي خان رهبر تحریک چې یادېږي هغه د الیکشن نه کناره کش شو د انتخاباتو نه د سیاست نه په ډډه شو او اسفندیار ولی خان ته دغه مشري وسپارله په 1997 او 1993 کې د عوامي نېشنل پارټۍ صدر اسفندیار ولی خان بالترتیب 55164 او 53059 ووټونو سره چې کوم دی نو مسلسل دغه دواړه کلونو کې چې کوم دی الیکشن وګټه او په 1993 کې میجر مختیار له او په 1997 کې مولانا ګوهر شاه ته په 2م نمبر راغلل په 2002 کې چې کوم دی نو د حلقه NA7 شوه مولانا ګوهر شاه صاحب چې کوم دی نو 55917 ووټ په دې باندې واغستل او بیا په 2008 کې په NA7 باندې یو واري بیا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر چې کوم دی 57234 ووټونه واغستل او د پاکستان پیپل پارټۍ نصیر محمد خان ته شکست ورکړو چې نصیر محمد خان 2 پیرې ناظم اعلی پاتې شوی دی او دې وخت کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي رهنما دی نو دغه ووټ بینک بیلنس هم په دغه ځای کې شته دی چې دې وخت کې د ایمل ولی خان ووټ بینک بیلنس دی دغه شانتي په 2013 کې دا NA7 چې کومه ده مولانا ګوهر شاه 53610 ووټونه واغستل او دغه شانتي په 2018 کې مولانا ګوهر شاه صاحب کامیاب شو او په 2018 کې چې کله الیکشن شو مولانا ګوهر شاه صاحب دغه ټیم کې په 2013 کې فضل خان ته شکست ورکړو په 2018 کې چې دا NA24 شوه اوس هم NA24 ده نو د پاکستان تحریک انصاف فضل خان چې کوم دی 83495 ووټونه واغستل او اسفندیار ولی خان ته شکست ورکړ چونکه اسفندیار ولی خان دی وخت کې بیمار دی د پارټۍ مشري ورسره شته دی خو ایمل ولی خان انتخابات ته ولاړ دی ایمل ولی خان ته د جمعیت علما اسلام تاسو ټول تفصیل ورده د هغوی ورته پوره حمایت حاصل دی او دی وخت کې د جمعیت علما اسلام مشران کمپین کوي په دغه حلقه باندې بیرسټر ارشد عبدالله چې وزیر قانون پاتې شوی دی محمد احمد خان او دغه شانتي مولانا ګوهر شاه صاحب اشم مولانا صاحب نو ډېر ستر علما شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب دوی چې کوم دی نو دی وخت کې مسلسل کمپین کوي نو خو چېرې شکست خوري نو دا د دې خلکو شکست دی دوی بیا دا نشي ویلی چېره موږ اوټ ورنه که یا زموږ ورسره نه لګېده یا ماضي کې موږ پسې خبرې کړې وي یا داسې و یا داسې و د پارټۍ لیډر مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه دې وخت کې په سختۍ سره هدایت کړی دی چې دا جهاد دی او دا ګټه چې کومه ده دا یقیني کول دی او پوره کمپین چې کوم دی هغه وچلوي نو اصل خریب چې کوم دی هغه جمعیت علما اسلام دی اصل خریب چې کوم دی هغه مولانا ګوهر شاه دی اصل یاره چې کومه ده د PTI هغه د مولانا فضل الرحمن نه ده خو شکست هم کېږي نو د مولانا فضل الرحمن به کېږي د جمعیت علما اسلام به کېږي زیاته بدنامي به چې کومه ده د جمعیت علما اسلام کېږي نو دغه وجه ده چې صاحبزاده مفتي ګوهر علي شاه صاحب او دغه شانتي ظفر خان او ټول چې کوم دی نو هغه دې وخت کې په دغه حلقه کې هغه لګیا دي دغه شانتي د PTI چې کوم دی نو صوبایي مشران دې حلقې ته توجه ورکړې ده دې کې د جماعت اسلامي چې کوم دی موجب خان اډوکیټ شخصي لحاظ سره هغه خپل یو حیثیت لري بل په دوابه کې په ړومبني ځل چې کوم دی چا د ټیکټ ورکړی شوی نو دا بیانیه هغه راټینګه کړې ده بیا ورسره د وکلو
او د کلرکانو سپورټ خو مسل دی نو هغه هم ډېر کافي اوټ اخلي. پښتونخوا قومي مخا چې کوم دی ملک فلک نیاز خان هغه هم چې کوم دی د دې دنګل حصه ده هغه هم په دې کې ولاړ دی. خو دې وخت کې مقابله چې کومه ده د پی ډي ایم او د پاکستان تحریک انصاف ته چونکې پاکستان تحریک انصاف خو بل څوک هم ودرولي نو بیا شکست ډېر یقیني و ځکه چې په تېرو 4 کالو کې یا په تېرو 9 کالو کې خو د صوبایي حکومت په عقله واخلي او خو د وفاقي حکومت په عقله واخلي نو داسې قابل ذکر کار یې په 400 کې نه لیکلی چې خلک یې یاد کړي یا هغوی د خپل تقریر ایسې جوړه کړي. د خپل تقریر د هغوی څه ده ایمل خان ده ووی چې کمیز او پرتوک به تې وباسم، ایمل خان ده ووی چې ځان تې ساته، ایمل خان ده ووی چې دا د پښتو شان نه دی، ایمل خان ده ووی او ایمل خان ده ووی. دا چې کوم دی د دوی د تقریرونو حصه ده، د دې نه علاوه نه ده. نور دا ټول قام ته پته ده چې نه وی کل دې وخت کې کومه بیانیه ده یا کومې کنځلې په سوشل میډیا باندې یا کوم قسم لهجه هغوی استعمالوي یا د هغوی لیډر کوم قسم لهجه استعمالوي. نو دغه تناظر کې نن سبا دا بیان چې کوم دی دا د سیاست برخه ګرځېدلې ده او دا د وخت ضرورت دی. نو په دغه لحاظ سره ایمل ولی خان د پی ډي ایم په ملاتړ باندې چې خپله کومه بیانیه راټینګه کړې ده د هغوی په ملاتړ باندې کوي او راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو دام ده چې دا داسې پرامن الیکشن خو هم نه دی، ډېر تصادمي الیکشن دی. کم خلک چې باقاعده کمنټس کوي یا بیانونه کوي یا دغه کوي نو هغې هم لیست جوړیږي او یو سلسله روانه ده. نو الله دې په خیر او خوشحالۍ سره دغه الیکشن وکړي. خو ما چې کوم تاسو سره خبرې وکړې نوره فیصله په تاسو د په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زما په دعاګانو کې انشاءالله په بل پروګرام کې به د دې حلقې د ووټونو د پولینګ سټیشن او د دغې ذکر به سره کوم. مننه.